بسم الله الرحمن الرحیم. فصل فی المکان. دا فصل دی په بیان د مکان کې. د دین مخکې فصلونو کې تاسو ته د دې خبرې بیان وکړو چې حکمت طبعی دا موږ سره یو علم دی او په علم کې د موضوع د احوالو نه بحث کیږي، نو دا حکمت طبعی چې علم دی په دې کې به هم یو موږ سره موضوع وي او دویم نمبر به موږ د هغه د احوالو نه تذکره کوو. نو په دې مخکې فصلونو کې تاسو ته اول د دې خبرې بیان وکړو چې اول موضوع وپیژنه، نو د موضوع نه وروستو به زه تا ته بیا د دغه موضوع د احوال متعلق تذکره کوم. نو د دین مخکې هغه موضوع باندې خبره وکړه چې موضوع د حکمت طبعی جسم طبعی دی، په هغې کې تفصیلا بحث وکړو چې جسم طبعی څه شی دی، دا مفرد دی که مرکب دی. بیا په هغې کې تاسو ته مذهبونه بیان کو، د اشراقیینو ځان له مذهبو، د مشایینو ځان له مذهبو چې دا عبارت دی د هیولا او د صورت جسمینا. بیا پکې مخکې نوره خبره وکړه چې هیولا او صورت جسمینا پس یو صورت نوعیم دی، او بیا ورپسې په آخر کې د دې خبرې بیان وکړو چې هیولا او صورت جسمی کې افتقار او تلازم دی. هم دغه رقم دا صورت نوعی او صورت نوعی و صورت جسمی که هم دغه رقم تلازم و افتقار به موجود وي. چې کله دی د جسم طبعی د ماهیت او د حقیقت نه فارغ شو، نو په دې فصلونو کې فصل فی المکان په دې ځای سره شروع کا د هغه جسم طبعی د احوالو نه یو حالت تذکره وکړه چې هغه مکان دی. یو خبر ادا کو سمرم چې حکما د منطقینو پاتې شوي دي، نو یو ډله د منطقیانو داسې ده چې هغې جسم طبعی مني، جنت هم مني، جهنم هم مني، آخرت هم مني، قیامت هم مني، دا ټول ارس مني. نو چې دا ارس ټول مني نو خامخا دې لره به یو مکان هم مني چې دا جسم به خو په بل جسم کې موجود وي کنه. او یو ډله د حکماو د منطقینو هغه د جهالا چې ته ویل کېږي چې هغې د دین انکار کړی دی چې جنت او دوزخ او ثواب او عقاب دا نشته دی. خو به هر حال دلته کې به د اتفاقي احوال ذکر کوي چې هر سړی په دې خبره باندې متفق دی چې یو شي لره به مکان بنا بر اتفاق دا خامخا وي. د جسم طبعی د لوازماتو نه یو لازم دا دی چې د لره به مکان خامخا وي. دا یو حالت د جسم طبعی دی. نو په دې کې شروع کا. نو که موږ دا ووایو چې جسم طبعی لره خو احوال نور هم دي، لکه ورپسې فصل کې دی بیانې چې یو حالت دا دی چې د لره به حیز وي، بیا ورپسې په بل فصل کې دی دا بیان کوي چې د لره به یو شکل وي، بیا ورپسې په بل فصل کې د دې خبرې بیان کوي چې د لره به یو حرکت متحرک وي، بیا ورپسې په بل فصل کې بیان کوي چې د لره به زمانه وي. نو د جسم طبعی دپاره یوه خبره دا ده چې احوال خو ډیر شي دي، نور هم احوال د لره کیدی شي که نه. خو دلته خو په دې هدایت الحکمت کتاب کې یو څو احوال په فصلونو سره ته ذکر کې، دا نور ولې نه ذکر کې؟ نو دی وی چې صاحب اصل کې دا احوال دا مشهور دی او غټ غټ دي چې کله ته دا غټ غټ ازده کې نو نور واړه احوال په خپل قیاس کوه که نه، بیا هغه په خپل باندې ګوره. خو چې دا ګران او مشهور تا ته ازده شي نو هغه واړه او نور حل کول دا به تا ته څه ګران ني. نو د دې وجې نه په دې غټو احوالو کې بیا د ټولو نه غټ حالت هغه مکان دی. هم دا احوالو ته احکامات هم وایي. اوس چې شروع که په مکان کې نو لومبې موږ دا خبره کوو یو جسم بلا پزمکه کې لا به په اسمان کې، یعنی لا به دی پیدا کیږي پزمکه کې او لا به پیدا کیږي په اسمان کې.
نو که دغه جسم طبعی پیدا شوي په ځمکه کې نو دلره به مکان ځمکه وي، او که دغه جسم طبعی پیدا شوي په اسمان کې نو دلره به دغه مکان اسمان کې وي. او انفکاک او دلره دا مکان که اسمان کې او که ځمکه کې دا د لوازماتو نه دی ملزوم دی دا جسم طبعی او مکان ورله لازم دی. او موږ دا خبره کړې ده چې انفکاک د لازم د ملزوم نه دا نشي راتلی. خو اوس دا خبره کوو چې هر یو جسم لره به مکان وي، یعنی هر یو جسم به متمکن په مکان کې وي. نو دا جسم به دلره مکان وي، دا ځای به وله مکان وي او دا جسم به په خپله متمکن وي. اوس خبره دا ده زه مکان نه پیژنم او ته دا خبره کوې چې دی به په مکان کې وي، نو دا خبره چې دی به په مکان کې وي دا فرض ده د دې خبرې چې اول خو مکان وپېژندلی شي که نه، چې مکان څه شی دی. لکه یو صاحب ده ووایي چې بی دغه شی به په پلانکي بازار کې میلاویږي او نوم واخلي لکه ریتي بازار. اوس هغه دا نه پیژني چې ریتي بازار کم ځای دی څه شی دی، نو دته خو دا خبره ثبوت د دې اشیاو په دغه بازار کې متحقق او متیقن که ته ګڼې دا خو به علي چې دوی خو ده وپېژني بازار کم دی. نو اول خبره به موږ په مکان کې کوو چې مکان څه شی دی. د مکان په تعریف کې اختلاف دی. یوه ډله اول دا خبره کوو، یو فریقه دا خبره کوي چې مکان دا جزء الجسم دی، یعنی یو شی لره چې مکان ته لاولې نو دا د بل جسم جز بی. لکه د دې مثال به موږ آسان واخلو، لکه منی په د رحم د زنانه کې نو دا منی په خپله باندې هم یو جسم دی او دا رحم په خپله باندې هم یو جسم دی. دا د ده دپاره مکان وګرځېدو ځکه دا په هغې کې ده. بیا خپل ادوار دی، خپل ټیمونه استعدادات چې برابر شي، دغه ماشوم تام شي، بیا د هغې نه پس دی پیدا شي دنیا ته راشي، نو اوس دغه ماشوم هم جسم طبعي دی، د ده لپاره مکان اوس د ځمکه وګرځېده. نو به هر حال په دغه مقام کې زموږ مقصد په دغه ځای کې دی چې دغه جسم طبعي دپاره کله مکان جزء الجسم وي، ځکه دا د دې نه جز دی کنه، دا مکان جز د جسم. او انتقال هم قبلی دا جسم طبعی د مکان نه، لکه دغه ماشوم واغشتلی شي په زانګو کې د لپاره دا زانګوم جسم طبعی مکان شو، کټ کې ښودلی شي دام ولر مکان شو. نو به هر حال مکانات د دې لپاره بدلیږي. نو یو فرقه خدا وي چې دا به جز د جسم وي، او بیا پکې مخکې خبره کیږي چې جز د جسم دا خو ما تاسو ته عام مثال وي، کله به هیولا وي کله به صورت جسمی وي. د مکان به د دې شی دپاره کله به هیولا وي او مکان به د دې جسم دپاره به کله صورت جسمی وي. لکه څنګه دی وي چې یو شي تا په ځمکه باندې کېښودو، لکه تا ګیلاس اوچت کو په میز دی کېښودو، نو په دې میز کې دا هم یو جسم طبیعي دی که نه، دا میز هم صورت جسمي او د هیولا نه جوړ دی. نو په دې میز کې هم هیولا شته چې دا ګیلاس تا په هغې باندې کېښودو، نو دغه ګیلاس له چې ځای ورکو نو په دې میز کې هیولا وه، هغې وله ځای ورکو، دغه هیولا د دې لپاره مکان شو. او کله به دغه صورت جسمی وي په دې کې، لکه په دې شی کې به یو کمیز باندې ته کېږدي، هر شي باندې کېږدي، نو دام یو جسم دی، هغې لره هیوله او صورت جسمي شته، نو د ګیلاس له چې ځای ورکړی دی د دغې جسم کې کېښودلی شو، نو دا صورت جسمي چې په دې کې دی دا د دې لپاره مکان شو. په هر حال دا خو جزء الجسم خبره وه. اوس هغه فریقې په بنا باندې خبره کو چې څوک کوئی مکان د جسم د پاره جز بنی وي، غیر جزء الجسم بی. نو هغې دا تعریف کی چې ما یعتمد علیه الجسم المتمکنو، چې اعتماد نیولی وي په هغې کې جسم متمکن په اعتماد نیولی وي،
نو دا معتمد علیه دغه شی به موږ سره سوي دا به موږ سره مکان وي. لکه مثال به څنګه شي؟ لکه مثال یې داسې شو چې اوس یو انسان دی او کمره کې کېناستو، لا یو ګیلاس دی په میز دی کېښودلو، نو اعتماد دی ګیلاس په دې میز باندې په دغه ځای کې نیولې دی، دا د ده لپاره مکان شو. ته ګرځې ستا خپې په ځمکه باندې په یو ځای باندې ولاړ دي، قراروالی نیولې، نو اعتماد تا په دغه ځمکه کې په دغه ځای باندې کړی دي، دغه به د ستا دپاره مکان وي. خو دا لغوي معنا ده ښه د مکان، چې ما یعتمد علیه الجسم المتمکن. دویم بلې فریقې والا دا تعریف کړی دی چې ما یحصل فیه المتمکن ویوجد فیه عدم التوسع او التوسع، چې حاصلی کې دا جسم دا متمکن په هغې کې موجودیږي دی په هغې کې، خو کله به داسې وي چې توسع به قبلی، کله به دی چې توسع به نه قبلی. جوړم درته لکه یو مکان کې یو ځای کې به دا جسم طبعي حاصل شي، خو بل شي به ځان سره نه قبلی چې دی ورسره وزیږي. لکه کوزه کې ته اوبه واچولي، نو د اوبو دپاره دا مکان کوزه شوه، خو دا بل څه نه قبلی. اوس که پکې شګې ورچې، نو دغه اوبه به ترې راوځي د پاسه، نو دغه اوبو مکان د دې دپاره دا کوزه شوه، خو عدم توسع بل څه نه قبلی ځان سره. او کله به توسع وي، لکه ته د وې زید فی البیت، زید په کور کې دی، نو دا کور د زید دپاره مکان دی، خو سره د دې نه چې دغه مکان کې ورسره نور خلک د کور هم شته، نو توسع پکې شته، نور څه ورسره هم راتلی شي. دا دویم تعریف شو. بل دا ویلی شي که یو سړی ده ووایي دریم نمبر چې مکان د جسم دپاره به نقطه وي، مکان به د جسم دپاره څه وي؟ دا به نقطه وي. مکان د جسم دپاره به نقطه څنګه وي؟ لکه یو ګیلاس دی، یو کتاب دی په میز باندې، لا په المارۍ کې پروت دی، نو په دې المارۍ کې یو دا کتاب چې په کوم ځای کې پروت دی، نو دغه المارۍ کې کوم ځای کې چې دا کتاب راغلی، دغه ځای کې به یوه نقطه وي، هغه نقطه د دې کتاب دپاره دا څه شي دی؟ دا د دې لپاره مکان دی، او دا کتاب هغې لره متمکن دی. به هر حال بیا ورپسې نور خبره به انشاءالله را روان درس کې وکړو، بیا به ورته ووایم نور اختلافات پکې هم شته. واخر الدعوانا الحمدلله.